اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی، چې هر چرته الله مخاط خوشحاله کامیاب ساته. ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف علي. ګرانو کتونکو، ما یو ویډیو کړی وه، یو پوډري و چې دلته یې ژوند تېرولی دی سپین جومات کې په نشو کې ککړ و، پښتو ډرامو اکټر و. نو هغه سره ما واده کړی وه، ویم انشاءالله علاج به له کوم او بوځم به د الله رضا دپاره. د ستا زندګۍ کې به تبدیلي راشي. موږ دومره تکړه نه یو، اسپتال ته به یې زه بوځم اوس، خو د ده لپاره به خرچم زه کوم، هر څه به زه کوم. ګوره پیسې مې نه دي پکار چې تاسو ماله پیسې راواستوئ. الحمدلله الله لاک لاک شکر دی، ما سره دومره شته چې د داسې خلکو علاج به پې کېږي، د داسې خلکو ژوند کې به تبدیلي راځي، د داسې خلکو ژوند کې به حیا راځي. ګرانو کتونکو، دغه دی ناست دی د پښتو اکټر چې ده سره ما واده کړې وه چې ما سره به علاج له ځي. الحمدلله الحمدلله په موقع مې اوس دا دی وکتو او ما ته یې ویلي چې بل ځل راشمه نو ویدو ما علاج له بوځې. څنګه یې ګرانه؟ ښې خبرې تیزې کوه لږ. کاشف علي خان الله له ژوند او زندګي ورکړه. یار تاسو ما سره وعده کړې وه او ما هم در سره وعده کړې وه چې انشاءالله زه به تاسو سره ځم هسپتال چې ایډمټ شو. ما د دې سپیتوب د زندګۍ نه یار وباسه او تا رب العالمین مه بدرنګوه. ګرانو کتونکو او خوږو ویوز چې کوم دی دا کاشف علي خان چې کوم دی د الله رضا لپاره دا قاطع ټولې کوي. نو پاک رب العالمین دله کامیابي ورکړه. ما چې تا له ویډیو کړې وه دا راته وایه، ما تا ته څه ویلي؟ تاسو را سره دا وعده کړې وه چې یاره زه به تا هسپتال کې ایډمټ کوم، لکه د خپل رور غوندې کې مطلب زه تا خپل رور غوندې کې ګڼم او انشاءالله ستا هر څه اخراجات هر څه به په ما وي او زه تا د الله رضا لپاره هسپتال کې ایډمټ کوم. ګرانو کتونکو، دا یو تکړه د تکړه هنر هم دی، ډرامې هم جوړې کړي دي، ښه پلیر هم پاتې شوی دی. خو بس الله پاک د هغه خلکو معینه کړي. د آیتو کې مونږ ورته دا ووایو د دې نشې د وجې راوړې دی دا په دې نشه ککړ شوی دی. ګرانو کتونکو، زموږ مقصد انسانیت. ډېر خلک زما خلاف دي، الله پاک دې ښاد خوشحاله کامیاب ساتي، الله پاک دې هغې ته هم ژوند ورکړي. او ډېر زما سپورټران دي، زما روریان دي، زما مینوال دي، الله پاک دې هغې ته ډېر عمر ورکړي. ګرانو کتونکو، دې نشه کې ککړو الله لاک لاک شکر دی. کاشف دومره تکړه نه دی، کاشف له د خبرو چل هم نه ورځي. کاشف یو ګناهګار انسان دی، خو الله پاک رانه داسې خلکو خدمت اخلي، الله پاک رانه داسې خلکو خدمت اخلي. اوس ووایه د څه د وجې په دې نشه راوړې دي وي، څه نشه دې څه کومه نشه دې کړې ده. دې خلکو ته ووایي چې دا خلک دې واضح وګوري او تاسو د خبرې اوري. کاشف علي خان وروره والله بس دا خو یو د ماحول له سوسایټۍ د وجې نه هم دا قرنګې اکثر دپاره زه خو همدغه وجه چې ماحول لکه سوسایټي داسې جوړه شوې وه او لکه زه په دې دغه باندې دغه شوم. څه داسې لږې ډېرې پریشانیانو، خو د پریشانیانو حل دا نه دی چې یاره خلک د فولورز کې او دې سره د پریشانیانې حل کېږي. دې سره خو سړی نور هم ما خو هغه مخکې ځل هم تاسو ته په هغه ویډیو کې هم ویلي وو چې دا ډېر ذلیله زندګي ده، د سپیتوب غوندې کې ژوند دی ودرېدل. نو که څوک مطلب دې فیلډ ته راتګ غواړي نو بس او ځان نه سپی جوړوي نو پوډر دې څکي. نو پاک رب العالمین دې په ټولو باندې خپل رحم وکړي او والله چې زه خو د ورځې مرمه او راغېږم مطلب دا دی چې زما زه خپل ضمیر ملامته کړی یم او زما ټول ینګسټر ټولو خلکو ته دا لکه ریکویسټ کوم چې پلیز او پلیز دې دغه ته ګورئ او مه په دې نشې باندې راوړئ، ځکه چې دا نشه خلکو نه هر څه هېروي، یاري دوستي هر څه نه مو باسي. نو بس ښه دا ده چې سړی سم خپل ښایسته ژوند تېروي. ګرانو کتونکو، سړی ښایسته ژوند تېروي په حیا، په عزت، په سکون. خو دې نشې دې هر څه هېر کړي دي. زما مقصد انسانیت، هېڅ لالچ مې نشته. الحمدلله الله لاک لاک شکر دی، الله لاک لاک شکر دی چې زه داسې خلکو ژوند کې تبدیلي. زه دومره تکړه نه یم، الله هر څه کوي، خو داسې خلک زه بوځم هسپتال ته د هغې ژوند کې تبدیلي راشي، حیا راشي، عزت راشي، سکون راشي. زه غواړم چې دا بوجې او دا ګن نه دې خلک اوچت کړم او ویځم، یو مقام ورله ورکړم، یو عزت ورله ورکړم. د ده به خورکۍ ما ته دعا کوي، د ده به مورکۍ ما ته دعا کوي، د ده به خاندان ما ته دعا کوي، د ده به خپل خپلوان ما ته دعا کوي. زه دومره تکړه نه یم. ګرانو کتونکو، مینه، محبت، نفرت نه ځان وساتئ. پیسې میسې مې نه دي پکار، دعا مې پکار ده. دعا راته کوئ او ستاسو غوندې خلکو دعا یې راسره، نو دا مې ورسره واده ده. خپل ویلفیر به مو باسم، داسې خلکو له به راباسم او داسې خلکو له به انشاءالله یو مقام ورکوم، داسې خلکو له به یو عزت ورکوم، داسې خلکو له به یو پهچان ورکوم. راځه وسیم جانه مې بندوه. ګرانو کتونکو، مونږ سره چې په موقع سي نو مونږ ورته ریکویسټ وکړو چې مونږ سره لاړ شه. خپل ګاډی خو مې شتې نه،
خو دا هم زمونږ روریان دي رورجانه زو دې دغه پورې زو الدعا سنټر دی وو زما الدعا ټول زما روریان دي که مدد دی که اخلاص دی که هر یو سنټر دی خو الدعا سنټر ته به یې بوزم سیده خوښه یې ده او دې چې څنګه ستاسو خوښه وي بس زه علاج غواړم بس علاج کول غواړي که نه اوس خو ورته یو غزل ټپه شعر ووایه که نه بیا رشکه کې خېږو نن سبا خو ماشاءالله شاعران او دا خلک اوچتوي زما روریان یې ګوره په لفظ رانه خفه نه شي نه جي زه انشاءالله چې تاسو د علاج نه واپس راځئ نو بیا به ورته مکمل بیا به ورته ټپې هم وایو غزلې هم وایو شعر به وایو ګرانو کتونکو رشکې بابا ځکه نه یار زړګیا کېنه وروره کېنه زړګیا کېنه لایف باندې باندې ښه ګرانو کتونکو ایسا زړګیا ګرانو کتونکو زما مقصد انسانیت الدعا سنټر ته ورځي ښه زړګیا الدعا سنټر ته صحیح ده دلته ما ویډیو کړو ما ورسره واده کړو انشاءالله چې بل ځل دې وینم نو زه به دې اوچتوم دا مې ورته ویلو الله لاک شکر دی الله لاک شکر دی نن کې زه روان وم زما ورور بېسرو وسیم جانه نو هغه مې اسپتال ته بوتلو خو دې مې دلته لارې کولې نو ما ورته شابه چې ځو ګرانو کتونکو دوی سب احساس د بل د اوښکو پر چا چې په ژوند کې چړلې نه وي نو ما ډېر غمونه وکته ډېر مې وجړل ډېر زیات ودرېدم نو ما سره داسې خلکو غم دی د داسې خلکو فکر دی یار تکړه شئ ډېر خلک شته که نه دا ګډ کمنټس کوي هغې ته به زه یو ریکویسټ وکړم یو کس را سره تاسو اوچت کوي نو زه به ستاسو هر څه ومنم چې څه تاسو وایئ زه منم د انسانیت دپاره سوچ وکړئ روزئ نو ټول زما روریان دي چې څومره ما ګوري څومره زما مینهوال دي څومره زما ویورز دي الله پاک دې تل خوشحاله کامیاب ساتي لایف به نه بندوم دا څه ډرامه نه ده ډېر خلک اوس لګیایي که نه زه د خلکو دپاره ګورې کار نه کوم الله رضا دپاره او زما کار انسانیت دی الحمدلله هغه خلک الله پاک ټیک ټاک کړي دي چې کوم مونږ روچت کړي دي او په دغسې ډیرانونو کې بیا ټایم تېرولو عمران دیوانه ته اوس وګورئ زه به الله عمران دیوانه وښیم الله لاک شکر دی که ما ته پې خلکو هر څه ووایي که ما ته پې خور یاده شوه ما ته پې مور یاده شوه یا زما بېعزتي وشوه که ما ته پې خلکو هر څه وویل خو الحمدلله نن عمران دیوانه په حیا دی په عزت دی په سکون دی الله لاک شکر دی دغسې ډېر خلک ما روچت کړي دي یو مقام مې ورله ورکړی دی یو عزت مې ورله ورکړی دی یو پهچان مې ورله ورکړی دی دا هر څه الله کړي دي زما تا نه څه لالچ شته ما تا نه څه پیسې غوښتې دي لږ دا رشکه سلو چلوه زړګیا چې دا غرغاړ وکې نه راځي زما تا نه څه لالچ شته دا راته ووایه نه جي هېڅ کله دا داسې څه خبره اترم نه تاسو ما ته ویلي زه به خپله خرچه باندې ستا علاج کوم وروره الله تعالی زندګي درکړه او الله له ژوند درکړه چې دغه رنګې زمونږ د دغه غوندې دي د غریبو خلکو دغه رنګې زه خو وایم چې داسې یو درې څلور تنان نور هم په دې پېښور کې پیدا شول نو کېدای شي چې د دې شي دغه مطلب دا دی چې دا چر ډېر ختمه شي که نه دا چر ډېر ختمه شي انشاءالله شته تکړه روریان مې شته پېښور پسې وم باندې ماشاءالله کار کوي الله دې ښه ساتي ډېر تکړه روریان مې شته خو مونږ هم یو قدم کېښو ګرانو کتونکو ته یو خبر وکړه چې یاره وي داسې یو درې څلور کسان دي دا شمانه تکړه خلک شته مونږ د چا د پوخ خور هم نه یو هغوی له الله پاک یو پهچان ورکړی دی عزت یې ورکړی دی هغوی خپل ویلفیر دي نو انشاءالله چې هغه خلک ما له لاس راکړي څنګ په څنګ ما سره ودرېږي او زه داسې خلک روچت کړم او داسې خلکو له یو نوم ورکړو دا راته ووایه زه د ده په ځوانۍ باندې خفه شوی وم دا به څه ګیم کولو ما چې کوم دی د فوټبال مې کولو چې فوټبال چې کوم دی زه خو په خپله نه یم خو خلک وایي چې زه بیسټ پلیر وي او والیبال مې چې کوم دی چې والیبال کې مې ښایسته دغه ګیم به مې کولو او چې ته ښایسته کبډمار هم ما اوس خو لکه داسې نه ښکارم چې ځکه چې ما نه خو هغه ټوله زما پرسنالټي مخکې ډېره ټیک ټاک و دا ډېر ګنده شی دی دا بولر سړی بیخي دا کوپړي کوي که نه لکه بیسټ پلیر پاتې شوی او چې د کبډمار د ټوپلندي چې کوم دی لکه د جمپ که نه جمپینګ چې کوم د والیبال او فوټبال چې کوم دی زه پلیر او ډرامو کې د کار هم کړی دی ډرامو کې مې کار خاص ډرامو کې نه بس یو ډراما نیمه کې راغلی په سټیج باندې مو هم داسې سکول وغیره کې او په دغه کې داسې مې په نورو تقریباتو کې په سټیج باندې کار کړی ګرانو کتونکو روان یو اسپتال ته دعا سنټر دی بوزم ټول زما روریان دي که هغه مدد دی که اخلاص دی که ریاډ ویلفیر دی
کال دعا سنټر دی الله لاک شکر دی دا ټول موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي الله دې ښه ساتي که اعجاز بھائی دی که تیمور بھائی دی او که ریاض بھائی دی او که امجد بھائی دی دا ټول زموږ روریان دي ټول د داسې بچو لپاره کار کوي الله دې ښاد خوشحاله کامیاب ساتي ګرانو کتونکو زما مقصد انسانیت زه د په معنی باندې خفه شوی وم زه د قسطه اکټر اور بلکې سپورټس مین هم پاتې شوی هلته ښیم لایف به بوځمه او بیا به انشاءالله د ده ریزلټ ورکوم دعاګانې مینه محبت نوره ویډیو به زه انشاءالله دعا ویلفیر کې کوم ډېره مینه مننه خوشحاله اوسئ مونږ سره اوسئ مونږ به دوباره راځو لایف او دې به زه هسپتال ته انټر کوم ډېره مننه